بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد نوې نقشې والا د خپل عادت مطابق بیا یو نوې کلیپ میدان ته راغلی دی. په لومړي رمضان باندې زموږ بحث شوی دی، خو په بحث باندې چونکې د هغه تشفي به نه وي شوی، سړی د دې چې ښه خاموش پکې پاتې شوی دی او بالکل یو دلیل یو الف یې نه دی پیش کړی، نو بیا هم د خپل عادت نه مجبوره شو او کلیپ یې کړی دی. موږ به مختصر غونډه کې جواب وکړو، بقیه تفصیل به هلته چې کوم مباحثه کې شوی دی. امید دا ویلی دی چې څلوېښتو کالو نقشه ده، 40 کاله مخکې نقشه جوړه شوه، پروفیسر جوړه کړه او چې کوم دی نو د موسمیاتو نه جوړه کړه او بیا چې کوم دی په هغې باندې مولیانو پرې ول دستخط وکړو، نو دا دروغ وایي. دا نقشه 40 کالو مخکې نه جوړه شوې، دا 100 کاله مخکې جوړه شوې ده. موږ په دې مخکې باندې کلیپ هم کړی دی، دلیل هم پیش کړی دی، دلایل هم پیش کړي په هغې باندې. بیا مختصر غونډه کې فتاوا د علوم ذکریه تاسو وګورئ، مطالعه کې هلته مکمل تاسو ته د دې ریکارډ موجود شي چې دا سړی څومره ډېر دروغ وایي. دویم دا چې پروفیسر په خپله مشاهدات نه کړی، دا انتهایی غټ دروغجن دی، دروغ وایي. خدای مبخه ښه پرې ځان پوهې کې چې ګوره دا دروغ وایي. د پروفیسر کتاب مونږ پیش کړی دی په مباحثه کې، هلته په لومړي رمضان باندې ته د الف نه دی ختلی، هلته د خولې نه چې یا د دې جواب کړی. مونږ دغه مستقل د 1973 د مشاهدې مشاهدې ما پیش کړي دي، ورته یې څه جواب دی کړی دی، خدای مبخه ټول دروغ وایي. او دویم دا چې په دې کې په دې نقشه باندې چا تحقیق نه دی کړی. ولې چا تحقیق نه؟ یوسف بن نوری صاحب تحقیق کړی دی، مفتی شفیع صاحب تحقیق کړی دی، دا شان ولی حسن ټونکی صاحب تحقیق کړی دی، دا شان مفتی تقی عثماني صاحب تحقیق کړی دی، مفتی رفیع عثماني صاحب تحقیق کړی دی. دا غټ خلک دی، شیخ الاسلام دی، مفتی اعظم پاکستان دی، او با اعتماد شخصیات دی، مشایخ عظام دی. نو آیا یو چې کوم دی انپړه سړی دغه مقابله کې څه حیثیت لري؟ او د دلیل باندې اختلاف د چا نشته. نو دا بې تحقیقه نقشه نه، دام ځان نه وایي. بیا وایي چې دا خلکو عادت جوړ شوی دی، په دې نقشه باندې عادت جوړ شو. نو دا عادت جوړ شو د دلیل په رڼا کې جوړ شو، د مشاهدو په رڼا کې جوړ شو. مشایخو اسلافو له پتو ورکړه، اسې خو نه یې پیش کړی. بیا وایي چې لکه د کرپاڼې مثال یې ویلې، کرپاڼې د یو سړی چې کوم دی یو سړی راشي کوي ته موت ته چې کرپاڼې پول پرته 500 کسان پکې مړه شو، او نو بل سړی ورته چې لکه دا به دروغ یا به رښتیا وي، نو دا سړی په خپله باندې تحقیق ولاړ شه. وایي سړی لاړ نو پته ولګي چې پرته یا نه پرته. نو مثال یې ډېر ښکلی ویلې، خو تطبیق یې غلط کړی دی. تطبیق دا دی چې یو سړی د موب نه وتی د مو په حدودو کې پاتې شوي، نه هغه ته کرپاڼه نه معلومه. نو څوک ورته وایي چې لکه کرپاڼې پول پرته 500 کسان پکې شو، په منډه روان شو. نو چې روان شو نو ځان غریب خو پوهېده نه، نو لاړ نو د کندې پول څه ودرېده، نو واپس راغی. خدای مخکې کرپاڼې پول خو نه و پرېوتی، زه خو لاړم، خو نیغ ولاړ وه. او بل سړی چې کوم دی هغه د مو مردان ټول علاقې ته معلومه وي، ګوټ ته معلومون، هغه ته کرپاڼې پول معلومون. لاړو چې لاړو نو واقعي قشان وه. نو چې ونو پولم پرې وته 500 کسان پکې مړو، نو چې راغی خدای مخکې زه خو لاړم. نو دا د خبره په خپل ځای ټیک ده چې کوم دی، نو او دغه بل خبره په خپل ځای ټیک ده، خو د خبره ټیک په دې بنیاد ده چې دا خبره خریب خو چې کوم دی کرپاڼې پول پیژني نه، نو د کندې پول ته کرپاڼې پول هغه ووایي. نو دغه شان مثال د دم دی. دې صبح صادق چې کوم دی هغه څیز ته وایي چې هغه د مونځ او د غېدو ټیم یا او صبح صادق چې څه ته وایي نه هغه پیژني نه. نو مثال ټیک ویل، تطبیق غلط کړی دی. بیا وایي دا بحث مباحثې خبرې مباهله به کوه. نو چې د بحث مباحثې خبرې نه ته بیا په اوجرو کې ولګې، او دا چې کوم بحث مباحثې خو ته اوس عاجز شوي چونکې یو الف د نشته په دلیل کې، نو تو اوس بحث مباحثې خبرې ولې نه دي؟ ته بحث مباحثه کې په دلیل باندې پیش کې، او تا ته موږ رسته شوی چې دلیل پیش کړه، مشاهده پیش کړه، مشاهده ورته وکړم، سبا ورته وښیه، نو ته یو تم تیار نه یې. نو موږ ته د څوک چې بل څوک وه، موږ له خو بل چل نه رسته، نو ته نه بحث کولی شي نه دلیل شته. نو دا ځان نه ته لګیا او وی بس به مباحثې خبرې نه بیا په اوجرو کې لګیا بیانونه کې، نو دا خبرې غلطې دي. بیا وایي چې بحث مباهله به کړو، نو بالکل راشه بسم الله کا مباهله کو، خو په شرط د دې باندې چې د مباهلې جواز زموږ ته ښه د قرآن او سنت او د فقهای احنافو د معتبرو کتابونو نه. نو دا موږ ته وښیه او راشه د خلکو ته به انشاءالله په میدان کې نو یو غټ جومات به مقرر کا، او چې دا غوڼ موب به راغونډېږي، عوام او خواص او مولیان او امیان او واړه او زاړه ټول به راغونډېږي، او دغه میدان باندې به چې کوم دی موږ ته لومړی جواز پیش کړي، یا بسم الله زه به انشاءالله خپل ماشومان څوک ټول درولمه او کینو به غوڼ موب ته خبره مخې ته کوو، یا بسم الله وکړه، خو ته په دې باندې شرعي جواز پیش کړه. بیا د ویلي شي تطبیق چې کوم بعض خلک وایي چې وختي بنده کړه، وایي دا د خدای د خبره مقابله کولی، یو خدای یو خدا ته چې مخ را. نو تطبیق چې کوم نه دا بدعت نه دی، وایي دا بدعتي خبره ده. نو تطبیق بدعت نه دی، دا احتیاط دی. او دا تطبیق خو چې کوم دی مفتی رشید احمد لودیانی رحمه الله اصل فتاوا کې لیکلی دی، دا مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دی، دا مفتی تقی عثماني صاحب حافظه الله لیکلی دی. دا ټول بدعتیانو
دا قول د احتیاط تطبیق والا دا خو جامعۃ الرشید کې چې کوم دی دغه چې کوم د جامعه د مفتی رشید احمد لودیانی رحمه الله دا قول خو د تطبیق په خپل باندې کوي مستقل نقشې پیش کوي او د تطبیق مطابق پیش کوي نو آیا دا ټول چې کوم دی چې کوم قول تطبیق کوي نو دا ټول د جامعۃ الرشید والا چې کوم استادان دي یا مدرسې ولا ټول بدعتيان دي دا ټول بدعتيان نه دي دا خصي خلق دي خو ته غټ بدعتي چې زه پوهېږي نه او بدعات والا خبره کې د قرآن او سنت خبر نه او نه چې کوم دی پوهېږي په هغې باندې نو لہذا ته لومبې ځان د قرآن او حدیث نه خبر کا او یا چې کوم دی نو تحقیق وکړه تحقیق دې ته نه وایي چې تشبیه خوبونه ووینه تحقیق وکړه تحقیق دې ته نه وایي چې ته چې کوم دی ځاله سوچونه وکړه تحقیق دا تحقیق نه دی دا ستا جهالت دی او خلک د ټول چې کوم دی په جهالت کې اخته کړي دي ټول روجې د خلکو له فاسد کړئ نو د خلکو ته مې دا یو خصوصي ګزارش چې الله مو بخه د دې سړي په نقشه باندې روجه بالکل مه بندوئ او مستقل ښکلې مزیدار کیږي د شرعي دلایلو په رڼا کې او د ده په نقشه باندې کو چا روجه ګورې بنده نه کړه مونځ چا روجه بنده کړه او د لومبي اذان نه وروسته چام خوراک وکړو نو د جمهور اهل علمو په نظر باندې د جمهور اهل علمو د فتوی مطابق دا روجه فاسده ده د دې روجې به قضا وړي دا روجه نه ده شوې د دې نه پس تهجد نه کیږي د دې نه پس مونځ بلا شک و شبه کیږي او د دې بدعاتو په بدعتي قول دقه دی چې کوم سړی دی نه پس چې کوم دی نو خوراک کوي دا بدعتي قول دی دا بدعتي قول دی چې یو سړی د دې نه پس احتیاط کول دا چې کوم دی جرم دی دا بدعتي قول دی لہذا دا بدعتي اقوال نه ځان وساته الله مو بخه او روجې فاسده ما او بقایا چې څوک وي چې بحث نه یا بسم الله وکي بحث یوازې مو مردان نه غون پاکستان ته مې دعوت دی چې کوم سړی وي چې دا نقشه غلطه ده یا بسم الله وکي په دریو جوبو کې بحث کولی شو الحمدلله راشه پښتو ته راشه په پښتو نه پوهېږي اردو ته راشي اردو نه پوهېږي عربي ته راشي په دې دریو ژبو کې کم سړی را میدان ته کېږي د شپې 12 بجې هم تیار یو د ورځې 12 بجې هم تیار یو ټلیفون کوئ کور ته به درځم انشاءالله تعالی په کور کې به سره انشاءالله مناظره کومه مباحثه به سره کومه او ثابتوم به چې دا نقشه بې دلیل نه ده دا دلیل مطابق ده او الله مو بخښه ځان د دې نه وساتئ خو چا په دې روجې بندي کړي نه دي په اول بانک باندې نو روجه فاسد ده دا زما فتوا نه ده د تمام اهل علم فتوا ده د غونډ دنیا د مشایخ فتوا ده د حرمین شریفین فتوا ده د اردن فتوا ده د شام فتوا ده د سعودي فتوا ده د ابو ظبي فتوا ده د زما کورنۍ فتوا نه ده غوري اكو څوک مو چې راته وخیا را د شي ما صدقینی د لله فی الله او بحث را سره وکي نو زبوت ان شاء الله خرم چې دا موږ دلیل شته په دې باندې او کو نشته و ما علينا الا البلاغ